الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اما بعد، سامعین محترم، زه غواړم چې تاسو یوې ګناه نه زه آګاه کوم. یوه ګناه چې هغه ما او تاسو معاشرې کې اکثر رایجه شوي دی، خصوصا ما او تاسو جوانان دغې ګناه کې مبتلا شوي دي، چې هغه د چرس والا ګناه دی. غواړم چې روایاتو شکل کې د چرسو ګناه چې څومره زیات مذمت شوی دی هغه تاسو خدمت کې وړاندې کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ارشاد کوي چې سیاتی زمان علی امتی، چې عنقریب ما امت باندې یوه داسې زمانه روانه دی چې یاکلون شیئا اسمه البنج، چې هغوی به یو شی خوري چې هغه ته به بانګونه ویلی شي. ما تاسو اردو کې بانګونه ورته وایو، عربی کې بنج نه ورته وایي. نن سبا زمانې کې چرسو باندې صدق رسي. اکثرو په قهوه هاندي نه یې چرسو معنا اخیستې دی، چې اخر زمانې کې به رسول الله دی چې امامات کې به ډېر کسان به چرس کوي. انا بریء منهم، زه رسول الله هغوی نه بریء زما یم، زه هغوی نه وریا یم، هغوی سره ما هېڅ تعلق نشته دی، زه هغوی نبي نه یم. وهم بریئون مني، او هغه کسان ما نه وریا دي. مطلب دی چې هغوی د اسلام دایرې کې نه دي، هغوی د ما رسول الله امتیان نه دي چې څوک چرس کوي دنیا کې. چرس ډېره عظیمه ګناه دی او ټولو فقهاو هم اندا فتوا دی چې چرس به ذات خود پاک دی. مطلب دا شولو چې که جامو پسې ټچ شول ولګېدل، جامې ورسره نجسې نه کېږي، لمونځ ورسره کېږي، خو ما څه کولی شی دی حرامه دی. یو بل ځای کې رسول الله ارشاد کوي من اکل البنج، که چیرې چا چرس وڅکول فکانما حدم الکعبة 70 مره، داسې وایه لکه اویا ورته خانه کعبه یې ړانګه کړې وي. دومره عظیمه ګناه دی. دویم شی کې دا دی وکانما قتل 70 ملکا مقربا، داسې وایه لکه اویا مقربې فرشتې قاتل کړي وي. دومره عظیمه ګناه دی. دریم وکانما قتل 70 نبیا مرسلا، داسې وایه لکه اویا مرسل پیغمبرانی قاتل کړي وي. چا څه چرس وڅکول. او بل دا دی چې وکانما احرقه 70 مصحفه، او داسې دی دغه انسان لکه اویا ورته دی قرآن مجید سیځولی وي، اویا ورته چولی وي، هغه قرآن مکمل راک جوړ کړی وي، قرآن مکمل سیځولی وي. چرس دومره عظیمه ګناه دی. وکانما رمى الی الله 70 حجرا، څوک چې چرس کوي رسول الله دی چې هغه داسې دی لکه خدای اویا ورته تیږو سره وشتی وي. مطلب دی خدای خو وجود نه لري، خو چونکې مطلب دا شو لکه اویا ورته خدای سره ظلم کړی وي. خو دغه کس دا چرس کوي دغې ګناه کې مبتلا دی. وهو ابعد من رحمت الله، دغه کس خدای رحمت نه زیات وریا دی. کس ابعد یو ورته بعد دی، یو ورته ابعد دی. ابعد افعل تفضیل صیغه دی، چې عربی کې مطلب دی زیات تاکید دپاره رسي، یعنی زیات خدای رحمت نه وریا دی. من شارب الخمر، خود چوک چې شراب چکي شربي انسان زیات دغه چرسی انسان خدای رحمت نه وریا دی. و اکل الربا، او چوک چې سود خوري، سودونه کوي، سودخور انسان دی، سودخور انسان زیات دغه چرسی انسان دغه چرس وڅکولي والا خدای نه زیات وریا دی. و زانی، چوک چې زنا کوي، زنا کې مبتلا دی، هغه نه زیات دغه چرسی انسان خدای رحمت نه زیات نه امید دی، زیات وریا دی. و نمام، او چوک چې چغلخوري کوي هغه خدای رحمت نه زیات وریا دی بنسبت زانی، بنسبت چغلخور، او بنسبت سودخور، او بنسبت شرابخور. او دغه روایت څوک دی روضات الجنات جلد نمبر 7 صفحه نمبر 199 کې موجود دی دغه حدیث. یو بل ځای کې رسول الله فرمایش کوي من اکل من البنج، که چیرې چا چرسو نه یوه غوټه وکړله، یوه غوټه یې چرسو نه وکړله، حشره الله یوم القیامت فی صورت کلب والخنزیر، دغه انسان قیامت ورځې به محشور کیږي خو د یوه خنزیر د یوه سپي شکل کې. یعنی دومره بدترینه ګناه دی، دومره عظیمه ګناه دی چې ما تاسو معاشرې کې اصلا ساره ګناه تصوره چوک نه ورته کوي، ساره اصلا چوک ورته قایل یا نه دي، بس ځان طرف نه دین جوړ دی، ځان طرف نه شرعي مسایل دی جوړوي، نعوذ بالله چرس و ګناه ځان دپاره حلاله ګڼي. لهذا رسول الله دی څه عظیمه ګناه دی. رسول الله دی څه من احتکر ذنب البنج فقد کفر، او چا چې دغو چرسو ګناه معمولي وګڼله فقد کفر، هغه کفر اختیار کړلو. یعنی هغه مطلب دی چې اسلام دایرې نه وځي، مطلب دی چې هغه کفر دایرې کې داخل شولو. وصلی الله علی رسوله الکریم.